کتابونو کې راغلي دي وایي چې د دې شاه جهان بادشاه چې و نو دی د خواجه معصوم رحمت الله علیه د مجدد الفساني صاحب زوی چې و دی د هغه عقیدتمند و او بیا د ده په ژوند باندې د ده دوه بچي وو یو اورنګزیب عالمګیر و لوی عالم حافظ قاری او کاتب د قرآن مجید کتابت به د قرآن مجید کولو د هغه د لاسو قرآن مجید لیکلی هغه ما په خپله باندې الحمدلله لیدلی دی او نږدې دی دلته موږ سره بره په اوچ کې دی او ټوپۍ به یې جوړولې هغه به یې خرڅولې په هغې باندې به خپل اوقات هغه تېرول نو د ده یو بل ورور و د هغه نوم دارا و نو شاه جهان بادشاه هغه ووی خواجه معصوم رحمت الله علیه ته چې حضرت زما خیال دا دی چې دا حکومت دې دارا له ورکړم د اورنګزیب عالمګیر نه لږ مرور نو شاه جهان بادشاه چې دا ووی نو خواجه معصوم صاحب اورنګزیب عالمګیر ته ووی چې ته خیر دی گزاره وکړه او دکان یې وله ورکړو او نور یې دارا له ورکړو بیا دکان هم پاتې شو د شاه جهان بادشاه چې مړ شو نو خلکو کې شور جوړ شوی بادشاه به زموږ څوک وي دارا وی زه به یم او خلکو وی اورنګزیب وی دارا لږ داسې آوارو او آزادو او اورنګزیب عالمګیر صوفي و نو دارا لاړو خواجه معصوم صاحب لا وی صاحب ما ته دعا وکړه چې الله ما بادشاه کړي د هندوستان نو په خبرو پوهېږئ که نه ورته یې وی ښه دعا به درته وکړم دعا یې وکړه دارا لاړو خو دارا ته دغه وخت کې خواجه معصوم صاحب ووی چې شهزاده نو ما سره په دې مسله باندې کښېنه هغه وی نه صاحبه وی دا ستاسو ځای دی زه پرې نه کښېنم وی کښېنه وی نه کښېنم بیا یې ورته ووی کښېنه خو هغه کښېنه ناسته وي دا ماته بې ادبي ښکاري دارا لاړو اورنګزیب عالمګیر راغلو وی صاحبه خلک هم داسې وایي او زه هم وایم چې ښه به که ستاسو خوښه وي نو دعا وکئ که زما پکې خیر وي نو خواجه معصوم صاحب ورته وی لږ زما په دې ځای ما سره کښېنه وی حضرت وی ستاسو ځای دی نو ستاسو خوښه ده نه وی زه درته وایم چې کښېنه خواجه معصوم صاحب چې دا ووی نو اورنګزیب عالمګیر راغی او په هغه ځای کښېناست خواجه معصوم صاحب ورته مبارک شه حکومت دې مبارک شه اورنګزیب عالمګیر وی پوه نه شوم صاحب وی دعا مې وکړه الله تعالی قبوله کړې ده انشاءالله ته چې ما سره په دې مسله بغیر د څه منې نه کښېناستې دارا ته مې ووی خو هغه نه کښېناستو اصل کې دا مسله نه ده دا د هندوستان تخت دی د بادشاه اورنګزیب عالمګیر ډېر هوښیار وی صاحبه تخت خو دې راکړو خو تاج چېرته دی په تش تخت که ناست یم خلک مې مني نه نو تاج پټکې راله نه په سر نو خواجه معصوم صاحب رحمت الله علیه ورته ووی چې دغه زما په اختیار کې نه ده ما چې کومه دعا کړې وه هغه د تخت وه او دوره درته وایم چې تاج الله تعالی چاله په اختیار کې ورکړی دی نو هغه کس درته ښیم وی صاحبه زر یې راته وښیه وی هغه بل څوک نه دي هغه ستا په بنګله کې او ستا په حویلی کې ستا یو نوکر دی یو مشر بابا دی ډېر مزګزاره دی تا ته اکثر اوبه هغه اچوي دا اودس نو هغه هغه سره دی خو په څه چل وزن یې ترېنه واخله نو اورنګزیب عالمګیر چې خپلې بنګلې ته راغی نو وی اودس کو نو هغه بابا اوبه راواغستې او چې څنګه یې اوبه راواغستې اوبه یې ورته اچولې نو اورنګزیب عالمګیر هغه خپل پټکې لړ کړو او هغه یې ورته وی دا کېږده نو بابا پټکې کېښود چې اودس نه فارغ شو اورنګزیب عالمګیر انو بابا ته وی تلوار کوه زما لکه تلوار ده تولیه یې وله ورکړه زر زر یې مخ لا سوچ کړه ورته وی تلوار کوه را پټکې راکړه چې پټکې وله څنګه ورکړو ملګري یې کښېنه پسې داسې داسې وړوونه دی کښېنه چې پټکې وله څنګه ورکو نو اورنګزیب عالمګیر ځان مصروفه کړو
په کس باندې کله یو خوا کله بل خوا کله جیب کې لاس وهلی بابا ورته وی صیبه زما نه پټکی واخله په سر یې که که نه وی دوره وخت را سره نشته تې راته په سر که بابا وی چې نه دا بېادبي خو نه کوم دا خو به ته ځان ته په خپله په سر یې اورنګزېب عالمګیر ورته وی دا خو وی ته عجیبه کار کوې چې زه درته وایم نو خیر دی که نه نه دې ته په سر که نو بابا ورته رانږدې شو چا درته ویلی دي د دې درته چا ویلی دي وی بابا دا راته خواجه معصوم صاحب ویلی دي وی ټیک شو صحیح ویلی دي الله دې په هغه رحم وکړي او پټکی د اورنګزېب عالمګیر په سر باندې کېښودو خو چې څنګه یې پټکی په سر والا کېښودو مسجد ته راغلو نو یو لوی جلوس راغی او خلکو ټولو وی بغیر د اورنګزېب عالمګیر نه به زموږ بل څوک بادشاه نه وي بادشاه د هندوستان هغه څوک و چې د یو ولي د الله د هغه په دعا باندې الله تعالی هغه له بادشاهي ورکړه بابا عبدالرحمن څه عجیبه شعر ویلی دی بادشاهي د فقیرانو په دعا شي زه رحمان هله بادشاه شوم چې ګدا شو دا ټول هر څه دی کې دي موږ او تاسو ته به هم د دې علماو په صحبتونو کې د خپل ژوند خواږه میلاویږي موږ او تاسو ته به هم د ژوند طریقې الله تعالی د دوی په دعاګانو باندې نصیب کوي موږ او تاسو ته به هم د زړه سکون او اطمینان د دوی په صحبتونو کې میلاویږي الله دې د دغه علماو سره زموږ او ستاسو کلک محبت نصیب کړي د دغه علماو سره دې الله رب العزت زموږ اصلاح وفرمایي د دغه علماو دعاګانې دې الله زموږ او ستاسو په حق کې قبول او منظوري کړي د خیر دعاګانې کوي ټول امت ته د خیر دعاګانې کوي ناس وي نو جړاګانې کوي زما ستا دپاره د امت دپاره د دې ملک دپاره ما او تا سره د خپل ځان غم دی دوی سره د جهان غم دی ما او تا وایو چې موږ ښه شو دی وایي چې دا امت ښه شي ما او تا وایو چې موږ په امن شو دی وایي چې ټول امت د نبي علیه السلام په امن شي ما او تا وایو چې ما او تا دی الله د دشمن د حملو او سازشونو نه وساتي خو دوی وایي ټول امت دی الله د دشمن د سازشونو نه وساتي فلسطین کوم ځای کې دی علما وله دلته کې دعاګانې غواړي تاسو وله هم د دوی په برکت باندې الحمدلله دعاګانې غواړئ الله دې دې مدرسې نه نور هم ترقي ورکړي دا دې الله د دې علاقې دپاره د امن د خوشحالو د سکون د علم او د عمل دانشکده وګرځئ او الله دې د دې نه ستاسو دا بچي همدغه شان لکه دا نن ستاسو د علما مخې ته ناست یا د حافظان ناست زمونږ ستاسو بچي دي والله دغې مرتبې ته ورسئ او الله دې د عمل او د اخلاص توفیق مونږ او تاسو ټولو له راکړي